بسم الله الرحمن الرحیم. پرون چې مونږ کوم حدیث ویلی دی نو په هغې کې یو غټ مقصد او زمونږ دپاره سبق دا دی چې انسان تقوا اختیار کړي. اوس تقوا څه ته ویلی کېږي؟ تقوا په لغت کې دا د عربي لفظ دی او د وقا یقی وقایتون نه وته دی. ویلی کېږي بچاو، خپل ځان ساتل. امر ده د خپل ځان حفاظت کول. دویم نمبر په اصطلاح کې د دې څه معنی ده؟ اصطلاح کې معنی دا ده چې الله رب العزت د الله یره او د الله محبت کې دنه د داسې خبرو د داسې کارونو نه ځان ساتل چې په هغې باندې الله خفه کېږي، او داسې کارونه کول چې په هغې باندې الله خوشحالېږي. دې ته څه ویلی کېږي؟ تقوا ویلی کېږي. الله تعالی په څه باندې خوشحالېږي؟ الله تعالی په نیک اعمالو باندې خوشحالېږي، او الله تعالی خفه کېږي په څه باندې؟ په ګناهونو باندې. یعنی ګناهونه پرېښودل نه کول او نیک اعمال کول. امر ده اوس ګناه که وړه ګناه ده او که غټه ګناه ده، خو ګناه ګڼل. امر ده د هغې نه ځان ساتل. نیک اعمال که وړوکی دی او که غټ دی، دا دواړه چې کوم دی حاصلول پکار دي. امر ده حاصلول امر ده که نه؟ په خپل زړه کې د الله یره پیدا کول دا یو ډېر ښه صفت دی. چې کوم یو انسان په زړه کې د الله یره راله، دغه انسان په دنیا کې هم کامیاب او په آخرت کې هم کامیاب دی. نو چې کله د انسان په زړه کې د الله یره راله نو دی به اټومیټک د ګناهونو نه بچ کېږي، ځان به ساتي. یو ګناه ته چې مخکې کېږي د ده زړه ته به ډایرکټ کنیکشن راځي چې سبا به د خپل رب سره ملاویږي، تپوس به کېږي، څه جواب به ورکوي. او خاص کر الله تعالی به د قیامت په ورځ یو څو تپوسونه کوي. په هغې کې یو تپوس به دام کوي چې بنده وایه ځواني مې در کړې وه، څه کې دې تېره کړه؟ ځواني مې در کړې وه، څه کې دې تېره کړه؟ بیا به جواب به څه ورکوي؟ امر ده یعنی مطلب دا چې په ځوانۍ کې د ګناهونو نه ځان ساتل او نیک اعمال کول. امر ده چې کله بوډا شي، سپین ږیری شي، بیا خو به خامخا د ګناه نه ځان ساتي، لکه چې بیا د قبر مخې ته کېږي. او بهتره دا ده چې انسان په ځوانۍ کې د الله عبادت وکړي، د ګناه نه ځان وساتي. امر ده که نه؟ په ځواني دا په عبادت کې تېرول پکار دي. امر ده بهرحال دغه شانتي چې په کم زړه کې د الله یره راله دا انسان کامیاب دی. امر ده او دا یو ډېر لوی کمی دی چې نن سبا په معاشره کې د چا په زړه کې د الله یره نشته. چې د خلکو په زړه کې د الله یره راله نو څوک به چې کوم دی ظلم نه کوي، څوک به ناانصافي نه کوي، څوک به دروغ نه وایي، څوک به غیبت نه کوي، څوک به چغلي نه کوي، څوک به سود نه اخلي، څوک به رشوت نه اخلي. امر ده که نه؟ د الله یره چې د انسان په زړه کې راله دا معاشره به په خپله ټیک شي، دا ډېره غټه کمزوري ده. امر ده نو تقوا اختیارول. څه؟ تقوا. بیا تقوا چې کوم دی مختلف هغه مقامات دي، مرتبې دي. امر ده مطلب انسان په کور کې تقوا څه ده؟ د خپل مور او پلار احترام، د هغوی قدر. امر ده که نه؟ او دغه شان چې کوم دی د هغوی خدمت، دا د کور تقوا ده. د خپل رونو خیال ساتل، د خپلو خویندو خیال ساتل. امر ده. او دویم نمبر چې کوم دی دغه شان د معاشرې تقوا ده. معاشره کې به څنګه تقوا اختیارې؟ مطلب دا چې چا غیبت به نه کوې، چغلي به نه کوې، په چا باندې به ظلم نه کوې. دا د معاشرې تقوا ده. یو په عبادت کې تقوا وي. عبادت کې تقوا څه ته ویل کېږي؟ عبادت کول د الله د رضا دپاره. دویم په عبادت کې نیت خالص ساتل.
او دریم عبادت چې کوم دی دا په خشوع او وضو سره کول. امر ده په دې کې ریا او تکبر نه ځان ساتل. دې د څه ویل کېږي؟ په عبادت کې تقوا ویل کېږي. امر ده نو تقوا اختیارول. ښه قرآن کې بار بار د دې تذکره کېږي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای مؤمنان تاسو تقوا اختیار کړئ. ډېر آیتونه راغلي دي.